دلته چشتی غټ شیخ شمشاد باچا سے مبارک الله دې قبر باندې لا متناهیا وراته ووري هغه ماته بچي ویلو مریدان مشران خبردار دي ماته وی زوی وی ما ور سره ولې مينوا چې زه ډیرو ګرځیدم د چشتی سلسله په پیرانو کې داسې د شریعت پابند ما بل نو پیدا کړي په شریعت پابند او که یو سړی وای ته ولې دا خبرې کې جرار سي زه پیغام درکوم زه ځکه دا خبرې کوم چې زما سر په تلی کې دی زه د دې دین ترجمان یم د دې عقیدې ترجمان یم د اهل سنت مناظر یم چې زه دا مسلې ونه کوم څوک به یې کوي ته اسلام به څوک راولي مونږ هغه پیران منو چې کم پیران نوک نه تر سره پوري په شریعت محمدي باندې پابند دي ګوري او چې کم نوک نه تر سره د شریعت خلاف دي چې کم پیر ګیره خړی د قلندر منندر مو وای دا بی دینه دي دا غټ شیطان دی د پیرای په لباس کې چې کم سړی خزو سره ملاویږي خزې سره ستړي مچ په یو دینم نشته دی دا پیر نه دی غټ بی دینه دی کم سړی چې ګیره وای ډولونه غږی دا ډول په کوم اسلام کې دی دا خو آسان کارو که ثابت ماته مو چې زم غاړې ته واچو موډه زړه زکوم بس آسان کار دی ډول بوامه اسیم پزان را ټیټه کړی ده مهرباني سره دینو پیژنئ که څوک ثابتوي دا ګز او دا میدان زه په دې علاقه زم راځم خو ستاسو اکرپورې خلکو ذهن کې دا اچوم چې دا دین سپک شی نه دی دا وپېژنئ قدردان یې وګرځوئ کم مولا چې میلاد راغواړئ دا ته وایي 100,000 50,000 به راکوئ چې د سر یې رونه غواړئ کم ناتخوان چې بېګیرې وي یا ګیره کینچي کوي چې د سر یې رونه غواړئ مجلس ته دې ناتخوانۍ پورې خندا کوي هسې تاسو سوچ وکئ دی د چا صفت کوي د چا صفت کوي د شین ګنبد د جان معمولي انسان دی هغه غوندې خو الله پیدا کړی نه دی هغه پاک صفتونه د داسې سړي په مخ خوند نه کوي چې هغه د شریعت پابندي نه کوي مهربانۍ سره عقیده وپېژنئ په دین باندې منګولې خښې کوي اهل سنت والجماعت عقیدي اصول وپېژنئ د هغې مطابق زندګي تېره کوي ما نه اکثر ځای کې خلک خفئ زه لاړ شم اصلاح کوم د اصلاح خبرې کوم نو دا ډنګه ډونګه والا مراله ډېر خفه دي رنګونه راته کوي جناز صاحب ته به رالی وابیان به دي مونږ دې ولې یاد کړو بیا ته ولې زمونږ پیران بدنامې پیر هغې ته وایي علما امام رباني رحمت الله علیه لیکي چې ته پیر صاحب له لاړ شي د هغه مخ ته وګورې خدای درته یاد شي هغې ته پیر وایي دی د پنجاب بعضې بېدینه پیرانو او دا ځای په ځای چې دا ښځو سره ملاویږي او ستړي مشي کوي او ګیرې کینچي کوي او خورئ دې پیرانو نه دنیا ورانه زموږ دین دی تباه کړی دی او دا کم مولیان چې د دې مخالفت نه کوي دی نه نبي علیه السلام څه خفر او دی نه به الله پوښتنه د دې کوي حق مسله ولې نه کوي دا کم اسلام کې رالی دي که دا ډول واله او د الله نومونه شتل جایز وي دا به علي صاحب والي صحابه به والي تابعینو به والي تبه تابعینو به والي قلندر صاحب والي ثابت یې کم کتاب کې لیکي ځان نه کې قلندر صاحب والي دی ځان پکې یو منګړت کول ذکر کوي خواجه صاحب والي او خواجه صاحب مبارکه په یو ډنګ باندې 90 لاک هندوانو کلمه ویلې وه او ستا مجلس ته خو ټول بېګیرې ناست دي داسې ما چې کوم شرایط دي مولانا صاحب ناست دی یو شرط یې دا دی چې بېګیرې کس به نه وي پکې تا ته خو ټول بېګیري دویم شرط یې دا دی چې هغې کې به څوک قوالي کوي یا اوري هغې کې به روجېدار وي ټول به روجه نیسي دا چا کې برابر دی علما ناست دي سنبي اعلان شم بیا را پسې ډرامې کوي جرار سي مونږ پسې خبرې وکړي ما د چا نوم نه دی شته خو سوچه خبرې مې کړې دي زه د پیر ارچي خراساني اخندزاده سیف الرحمن د باړې حضرت صاحب رحمت الله علیه نر مرید یم زه د شهید شیخ الاسلام شاګرد یم زه چې چېرته ځم صفا مسلې کوم زه په دین خفه کېږم لهذا مهرباني وکئ داسې خلکو سره رابطې مه ساتئ که څوک وایي ګیره کینچي کول ثواب دی ما ته دې کښېني ما ته دې ثابت کړي هم په دې ممبر به اعلان کوم که زه یې پړ کړم چې دا د ثواب کار دی په دې ممبر به اعلان کوم که چا وایي چې ډول وال د زیارت خواته یا په جومات کې وال جایز دي او د الله او د رسول د نومونو بېادبي ورسره کوه او والله چې په دې ځای به درته اعلان کوم دا غټه بېدیني ده خواجه معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله علیه دا ډېر غټ محدث تیر شوی دی دا ډېر غټ عالم و دا په شریعت پابند و زمونږ خون پنجي باباجي صاحب د ډولونه والي دا ډېر پاک انسان تیر شوی دی دا محدث دی دا د الله لوی ولی الله دی رحمان بابا د ډولونه نه دی والي دا د الله یو پاک ولی تیر شوی دی دا نیکان تیر شوي دي دا زیارتونه مه بدناموئ دا پیران مه بدناموئ زمونږ عقیده دا ده چې زیارت ته تلل د شریعت په حدودو کې دننه دا جایز کار دی دا مستحب کار دی خو شریعت حدود به وي پکې دا زموږ عقیده ده مزاراتو نه فیض میلاویږي
خدا چې څوک پکې چرسونه بنګونه سکي هغه نه تاسو کوي دا غي موږ نسبت تونی خایلیو مهرباني سره عقیده ټینګرونی سي دې عقیده لپاره خلکو قربانیان ورکړي دي دا د چا شخصي دین نه دی چې یو کس براشي چې سوري به وای څوک بسوي نن سبا د صحابه مبارکه چې د لانجه شروع ده د ایران د ویب سایټ نه شیعاګان لګیا دي او والله دومره بې ادبیان یې سکالو کې غور سره یا ساتي د ایران د ویب سایټ نه شیعاګانو عمر سے پس کنزل کړي دي کنزل استغفر الله په ټولو وای ایران د ویب سایټ نه کنزل شوی دي ادي یا قطوت کې یو بيدینه پیر دی هغه امیر معاویه سره لعنت الله علیه ویل دي تازه پزې شیعاګان د صحابه بیا دی کوي لیکن سو خطا نه کی زمونږ د ټولو سنیانو عقیده دا ده چې 1,40,000 صحابه چې څومره دي دا زمونږ د سر تاجونه دي تاجونه ګوري